نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمان الرجل الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک مہینہ شروع ده بلکې دویمه عشره په اختتام کېدو واله ده نو تاسو ته به نن که ټیم و نو انشاءالله د یو درې خبرو وضاحت به درته وکړم نمبر 1 اعتکاف نمبر 2 ليلة القدر دا خو په ژوند کې بیانېږي موږ تاسو ډېر د علماو نه ځای په ځای اورېدلي دي خو خلکو یو مسله را میدان ته کړې ده او ډېره اهم مسله ده چې بیان شي ځکه میاشت هم د رمضان ده او زموږ ستاسو په عمل په ژوند کې را روانه زندګي ده پکې سوال د خلکو دا دی چې بعض خلک لیټ شي تراویح د صد امام سره راونیسي او ست تراویح فاتش نو بیا مقتدیان حضرات وای چې دا تراویح به اوس مونږه د امام سره چې وتر ادا کو دا غینه مخکې کو ورسته بکو او بعض خلک تراویح چې کوم ده جماعت باندې ادا نکي ځان له ادا کوي نو 2 رکعات وکاو په یو نیت باندې یا 3 رکعات په یو نیت
نو تقریبا زه په دې ورځو کې ما نه به یو لس کسانو دا تپوس کړی نو زما ذهن کې دا راغلی چې دا بیانول ضروري دي ځان له اول په خبره پوه کوي تراویح شروع کېږي د ماسخوتن د فرضیت د مون نه پس په رمضان کې یو مقتدی د امام سره فرضیت منځ یا راونیو او یا راوننیو یای سو رکعات راونیول خلاصه د خبره دا ده چې دې بلاول فرضیت منځ کوي کزان لګي ک په جماعت باندې کوي دا تراویح د فرضیت د مون وړاندې نشي کولای او د دو رکعات د سنت مؤکده چې کم دي د هغې نه وړاندې نشي کولای د ماسخوتن فرضیت مز ادا شو یا په جماعت یا ځان لا بیا د هغې نه پس مونږ دو رکعات مز ادا کو سنت مؤکده نو کله چانا تراویح رکعتونه لاړ شي دو یا څلور زمونږ معمول دی چې مونږ د امام سره جماعت کې شریک شو یا دو رکعت یا څلور رکعت زمونږ نه لاړ شي مونږ وایو دا به اخره کې ادا کو اوس خبره دلته ده چې دا مقتدی چې د چانه دا دو رکعات یا څلور رکعات تراویح مستله ده دا به د امام سره د وتر بالجماعت ادا کوي او کزان له ادا کوي کدی دا تراویح کوي نو دغه خو د جماعت د وتر منځي او کله جماعت د وتر منځ ادا کوي د جماعت د امام سره نو تراویح دي سبا کوي نو دا سوال او جواب ځان پوي کوي لاول تاسو له یو ورکوټه مثال درکوم زمونږ د ستاسو نه د ماسپخین لاول موږ د فرضیت نه مخکې څلور رکعات سنت کوو نو زمونږ ستاسو نه دا څلور رکعات لاړل به موږ د امام سره د جماعت د فرضیت مز ادا نو زموږ استاسو معمول دا دی چې هغه څلور رکعات سنت پهلا ادا کو بیا دو رکعات سنت ادا کو یا پهلا دو رکعات سنت ادا کو وروسته څلور رکعات سنت ادا کو خدا هغه فرضیت نو وروسته ادا دا زموږ استاسو معمول دی او کچا داسې وکړو نو د مونځ وش کامل مونځ وش همدغه شانتي کچره زمونږ استاسو نه دا تراویح لاړ شي یا دو رکعات یا څلور رکعات یا وغیرہ
مونږ او تاسو باقی تراویح د امام سره د جماعت سره راونیولې، نو مونږ او تاسو به اوس څه کوو؟ مونږ او تاسو به د جماعت سره د امام سره وتر به جماعت ادا کړو. بعضې کتابونه ما دا هم ماګتلی دي چې هغوی دا هم ویلي دي چې د وترو نه پس د تراویح حکم ختم شو. تراویح د وترو نه وړاندې وي. دغه وخت کې دا د تراویح ټایم دی. خو د قول کې کمزورتیا شته. دا په احادیثو باندې دا قول بنا نه دی. نو بهتره دا ده چې دلته کې د جماعت د وترو د لمونځ اهمیت زیات دی، ثواب یې زیات دی. او موږ خو په رمضان کې تش په ثواب پسې ګرځو چې زموږ ثواب زیات وشي. نو دې وخت کې د وترو اهمیت د جماعت زیات دی. خو یو خبره ذهن کې یاد وساتئ، تاسو ته مخکې ما یو سوال لس جمعې په د جماعت په لمونځ باندې بیان کړی. نو د جماعت لمونځ دا ګوره فرض او واجب نه دی، دا سنت مؤکده دی. مخکې تاسو ته ما دا ویلو که چیرې یو سړی دا فرضیت ادا کوي په جماعت باندې، ثواب ډېر زیات دی. خو که موږ تاسو دې له د فرضیت یا د واجبیت درجه ورکو نو بیا به ځان نه کېږي نه. زموږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم نه وړاندې امتونو باندې د جماعت لمونځ فرض، نو د هغوی ځان لمونځ نه کېدو، ځان به جمعې ته حاضروو. دا احسان خو صرف زموږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم سره د الله دی. که ستا د امتینا د جماعت لمونځ لاړ شي نو ځان لم ادا کولی شي. نو که د چا نه داسې تراویح لاړې نو دې دلاول د امام سره د جماعت د واجبیت دا 3 رکعات واجبیت لمونځ چې کوم دی دا د امام سره ادا کړي. او د هغې نه بس ځان له دې وروسته تراویح وکړي، ځکه د دغه تراویح ټیم د ده سره د سحر وخت صبح صادق چې نه دی داخل تر صبح صادق پورې د سره ټیم شته. د عشاء نماز وخت موږ سره شروع کېږي تر صبح صادق پورې، نو زموږ سره د صبح صادق پورې وخت شته. نو که چېرې نن شپه موږ تراویح ادا کوو نو زموږ نه دا نن شپې تراویح لاړې نو بیا د دې قضا نشته. نو دا پکې مسله شوه، ځکه چې د جماعت لمونځ اهمیت زیات دی، ثوابونو سره زیات دی. نو موږ او تاسو دا کوشش کوو چې د جماعت لمونځ حاصل کو. موږ د امام سره واجبیت د جماعت په لمونځ کې ادا کو چې هغه ثوابونه زموږ نه کم نشي. نو دا د هغه تراویح متعلق سوالو. دویم نمبر اعتکاف.
اعتکاف یو بهترین عمل له بیا د اعتکاف خپل قسمونه دي اعتکاف په درې قسمه دی یو ته مونږ او تاسو وایو اعتکاف سنتي مؤکده او بعضې کتابونه ورته لیکلي دي فرض کفایه دویم نمبر اعتکاف دا واجب دی دریم نمبر اعتکاف دا مستحب نو اعتکاف سنتي مؤکده چې موږ او تاسو بعض خلکو ته فرض کفایه وي نو دا د رمضان المبارک په آخره عشره کې د دې سره قید د رمضان المبارک میاش او آخره عشره او په هغه جمعات کې چې کم جمعات کې 15 وخته مونځ ادا کیږي او هغه جمعات چې کم جمعات وقفي وقف شوی وي یو جمعات ته وقف شوی نه دی مثال د یو مارکیټ جمعات ته 15 وخته پکې مونځ ادا کیږي نو په هغه جمعات کې اعتکاف نه کیږي سنت مؤکده د اعتکاف د پاره قید د سنت مؤکده اعتکاف ته پاره رمضان المبارک آخره عشره او هغه جمعات چې کوم جمعات کې وقف شوی وي د هغې ځمکه وقفي او 15 وخته پکې مونځ ادا کیږي نو په هغه جمعات کې اعتکاف کول جایز دي یا یو جمعات وقف ته 15 وخته پکې مونځ نه کیږي 4 وخته کیږي التم اعتکاف نه کیږي د سړو د پاره نو سړی با ار اغزه کې اعتکاف کوي سنت مؤکده چې بالجماعت مونځ پکې 15 وخته کیږي خود اعتکاف اولنه د ثواب په درجه کې اولنه اعتکاف په بیت الله شریف کې افضلیت لري دویم نمبر د ثواب په درجه کې اعتکاف مسجد النبوي د ټولو ته حرمین وي دویم نمبر اعتکاف په مسجد اقصی بیت المقدس کې چې نن د اسرائیل په قبضه کې دی الته زیات ثواب لري څلورم نمبر په جامع مسجد کې پنځم نمبر اگر جمعات چې وقفي وي 15 وخته پکې مونځ ادا کیږي زمونږ د خوږ پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې معمول داو اگر چرته اعتکاف نه دی پاتې شوی خو ګوره هغه 40 دن اعتکاف هم کړی دی بعض ډېر هغه اعتکاف کړی چې ټول رمضان میاشت کې په مسجد النبوي کې بناستو یمني خیمه به لګولې وه خو
آخر ایامو کې به آخر عشره کې کېناستو. نو دا ځکه ورته موږ او تاسو سنتي مؤکده وایو. نبی صلی الله علیه وسلم په همیش معمول کړی. نو څو خواهشمن حضرات وي ثواب به انتها ډېر زیات دی، وسو طاقت لري، مشغولتیا یې کمی. نو په دې ورځو کې موږ تاسو په اعتکاف کې کینو. اعتکاف واجبي موږ هغې ته وایو. یو سړی نظر ومني چې الله کماله دا کار وکړو، نو زه به بیا 3 ورځې 5 ورځې 10 ورځې تعین د ورځې وکړو. نو په ده باندې بیا د هغه کار یې وشو، اعتکاف پې واجب شي. خو د دې دو اعتکاف دپاره روژه نیول لازم دی. د سنتي مؤکده اعتکاف دپاره او د واجب اعتکاف دپاره روژه نیول لازم دی. نور باقی چې ما تاسو ته په سنتي مؤکده اعتکاف کې کم مسائل بیان کړل، هغه مسائل دې کوم دي. خو که یو سړی و چې زه په رمضان کې نه کوم غیر رمضان کې، نو چې د تعین د ورځې وکړو، که په رمضان کې او که په غیر رمضان کې و، نو بیا په لازم دی چې د اعتکاف سرته ورسوي، واجب دی په ده باندې. 3 نمبر اعتکاف مستحب چې ورته موږ او تاسو وایو. مستحبتي اعتکاف دپاره روژه نیول لازم نه دي. علما اکثر داسې وایي تاسو چې کله مساجد ته داخلیږئ نو د اعتکاف نیت وکئ، په زړه کې د اعتکاف نیت وکئ. نو بیا که د مسجد کې عامې خبرې هم ته کوې نو ګناهګارېږې پې نه، فضولیات خبرې نه. نو په دې به ته ګناهګارېږې نه. نور په مسجد کې فضولیات خبرې کول دا ممنوع دي. خو د اعتکاف دپاره ګوره یو نن دور کې دا یو خبره ذهن کې یاده وساتئ چې په اعتکاف نه موږ بعضې خلکو ګپ جوړ کړی. ګوره دا ګپ نه دی، دا 10 ورځې یا چې ته اعتکاف ته کېناستې نو ته 24 ګنټې په حکم د عبادت کې شاملې اوس. په دې انسان باندې بعضې ډېرې خبرې چې هغه ممنوع شي. دا 10 ورځې چې دا اعتکاف کوي دې کې دې د جومات نه په زول بار نشي وتی، کور ته پکې نشي تللی، ازواج زندگی پکې نشي اختیارولی. په ده باندې دا خبرې ممنوع شوي. اوس دا روژه ده، مونږ او تاسو د ورځې روژه ونیوله، خو چې ماښام هم ماته کړه نو تر صبح صادقه پورې په مونږ او تاسو یو ازادي شامله شوه، ازواج زندگی اختیارولش. بعضې کارونه مونږ او تاسو کولی شو، خو په اعتکاف چې کښېنې نو ګوره ډېره خبرې د جومات نه په ظلم بار نشي وتی. هر هغه عمل چې ستا د فضول خبرې هم نشي کولی. نو یو څو خبرې دي
چې موږ تاسو ذهن کې یاد وساتي فیسبوک جماعت ته موبایل وړل عذر بیل شی دی ښه نو که یو انسان ته د موبایل ضرورت دی لاول خو وړل پکار نه دی ځکه په تا باندې په اعتکاف کې دنیاوي عمل بند شي هر هغه عمل چې د دنیا سره تعلق ساتي هغه بند شي ځکه دې وخت کې ته د الله په دربار کې کېناستې او الله ته کېناستې دریم نمبر سگرٹ نشا چرس وغیرہ یو سړی عادي دی نو دا پسولیات دي او حرام دي یو حرام عمل له نو الله دې ته خو د جماعت د بهر وته نشي نو که ته سیګریټس کې یا چرس کې وغیرہ نو دا به ته په مسجد کې نو دې وخت کې دا انسان دو ګناهونه وکړل یو خې د الله په کور کې د عمل جاری که چېرې د الله په کور کې دا لیټرین ته نه ځکه دا په وقفیز مکه کې دی یا د اودسونو ځای دا په وقفیز مکه کې دی دا ټول چې کوم څومره ځمکه وقف ته دا د الله کور دی ته موږ وایو مسجد نو سیګریټ چرس وغیرہ دا پکې مکمل ممنوع شول په مسجد کې خو کولی نشي نو که ته مسجد جماعت نه بهر وځې نو ستا اعتکاف مات شي نو که چېرې موږ تاسو د اعتکاف مات کو نو بیا د دې قضا راوړل واجب دي د رمضان نه پس به بیا دې له روژه نیسئ که ستا نه یو ورځ اعتکاف مات شوی نو بیا به د یو ورځ قضا راوړئ که د دو ورځو قضا به راوړئ بیا اعتکاف کې به موږ څه کوو اعتکاف کې موږ هر هغه عمل جاری ساتو چې کوم د الله سره تعلق ساتي قرآن کریم تلاوت مبارکه احادیث مبارکه وغیرہ درس د قرآن درس او تفاسیر وګورو د قرآن تلاوت کو دا چاله نور ذکر او اذکار وکړو بعضې وخت کې د یارانو دوستانو نه اعتکاف کې ناستې دا فضول یاران وله راځي نو اعتکاف والو دپاره حکم دی چې بهتر دی چې دې پټ مخ زندگی اختیاره کړي د دې خلکو سره لین دین اختیاری ډېر نه لیدل میدل ځکه دې د دنیا په معاملاتو کې وي نو بهتره ولا دا چې دې د خلکو سره تعلق ډېر نه ساتي که چېرې د اهل او عیال د لپاره روټۍ وغیره نو بهتره دا چې ول په پرده کې ورکړي دې ته وایي بعضې عمل داسې وي چې د انسان ضرورت دی نو هغې ته وایي عذر بیا په عذر ډېر مسایل بنا دي خو تاسو ته پکې ما صرف تش خلاصه ذکر کړه ټیم نشته خو د اخرنۍ خبره درته کوم لیلة القدر الله رب العزت مونږ او تاسو له په لوی احسان دی په مونږ او تاسو باندې خو په امت محمدي دا احسان شوی دی مخکې قومونو لا مخکې انبیاء آدم علیه السلام نه واخله تر نبي صلی الله علیه وسلم نه مخکې یو رسول ته نبي ته دا شپه اعزاز نه دی میلاو دا مونږ او تاسو زموږ خوږ پیغمبر ته میلاو دی
نو دا شپه مونږ باندې په رمضان کې راځي، خو علما وایي په آخره د طاق په ورځو کې راځي 21 23 25 27 29. نو موږ تاسو په دې کې ډېر زیات عبادت او الله نه غوښتنه وکړو. یو خبره ذهن کې یاد وساتئ، لیدل پکې ضروري نه دي چې موږ تاسو ته وګورو. دا چرته الله رب العزت مخصوص کسانو ته په دنیا کې هغه ابدالي خلک چې کمی هغه ته کوي. دا د هغه یو د بزرګ او د ولی یو کرامت وي. خدا ګوره هر مسلمان ته الله دا شپه ورکوي. نو موږ تاسو په آخر رمضان کې په عاشوره کې چې ډېر عبادت وکړو او د الله نه ډېرې دعاګانې وغواړو، د خپلو د ګناهونو استغفار او توبه وباسو. نو یو به الله موږ تاسو له د زرو شپو او د ورځو د عبادت ثوابونه را نصیب کړي. د میاشتو خیر من 1000 شهر، د زرو میاشتو یو موږ تاسو په الله باندې ذات وبخو. نو دا خپل باندې ډېره غټه موضوع ده. یو ورځ دوه ورځې په دې باندې لګیا او سر ته نه رسېږي، خو تاسو ته مې تش خلاصه وویله. ان شاء الله تعالی آینده جمعه که خیر و زندگی و تاسو ته بیا د فطرانه مکمل حقیقت بیانوم. خو سملګرو ته دا وویله چې قاري صاحب څومره حساب سره به ورکو دا لږ بیان وکړه. نو علماو خدا فتوا جاری کړله د دې وس د دې رمضان سره 2024 رمضان سره 320 روپۍ جاری کړله فتوا. خو زمونږ استاسو حالات هم داسې دي، کاروبارونه خراب دي، معاشیت هم زمونږ استاسو کمزوری دی. خو انشاءالله آینده جمعې به تاسو ته بیا تفصیلي بیان کوم، تاسو بیا په یوم په دې باندې. خو ما ورته د خپل حساب سره ما په یو 100 روپۍ نور هم زیاتې کړې دي. نو 300 روپۍ پی فرد احتیاط په بنا باندې، نو 300 روپۍ پی فرد فطرانه که څوک ورکوي نو وردي کې 300 روپۍ. علما چې دا زیات حساب کوي د دې لپاره کوي چې هغه احتیاط پکې راشي، بیا خپل حساب دی. خو 300 روپۍ دا ستاسو ته زما فتوا ده چې 300 روپۍ پی فرد ادا کوي. نو دا درته د خلکو ووی چې قاري صاحب دا پکې ووایه، ما دا آینده جمعه که خیر و زندګي و تاسو ته به دې بیان وکړم، خو د خلکو ډېر اصرار وی دا پکې ووایه. نور په دې باندې لوی تفصیلي بیان دی. نو الله رب العزت موږ او تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.